حاجی نو سپیکر اسد قیصر بیا نېشنل اسمبلی ټایم وروسته کو د اعتماد د ووټینګ دپاره دلته داسې معلومیږي چې سپیکر بالکل یو سایډ ته شوی دی او صرف د تحریک انصاف په حق کې دی او نه غواړي چې ووټینګ وشي. عمران خان هم خفه دی او ووټینګ لا نېشنل اسمبلی ته نه دی رارسېدلی. هغه خپل تقریر کې ویلي چې سپریم کورټ ته پکار دی الیکشن هغه بهرنی شازش هم تپوس کړی وي او چې آیا دا بهرنی شازش رښتیا او که دروغ. سپیکر قاسم خان سوري هم عمران خان سره ډېر کلک ولاړ دی او هغه وایي چې زه به توهین عدالت وکم خو تا به ښکته نه کړم او ما ته اډر راکړه چې څه وکړم که ته غواړې زه به بیا نېشنل اسمبلي چې کوم دی ختمه وکړم. حاجي نو دوی بیا دا فیصله کړې ده چې نن خو ښکاري داسې چې موږ به غټ تقریرونه وکړو او د عدم اعتماد د ووټینګ د تحریک دا به بیا پاتې شي او اسد قیصر به اعلان وکړي چې 10-15 ورځې به بل اجلاس کېږي، مطلب 10-15 ورځې به بل اجلاس وروسته کړي. عمران خان غواړي چې بل الیکشن وشي خو حکومت بل چاته میلو نشي. ځکه یو عمران خان سره اتحادیانو حکومت جوړ کړی دی نو هغه غواړي چې اتحادیانو نه هم خلاص شم او خپل ځان له خپل حکومت جوړ کړم ځکه چې هغه اوس دې حکومت کې څه هم نشي کولی، نه بیل پاس کولی شي نه څه نور څه. نو هغه غوښتلی دي چې موږ خپل حکومت ځان له جوړ کړو. په تیر شوو جلسو کې عمران خان ته دا ښکاري چې خلک هغه سره ډېر زیات ولاړ دي او هغه خپل حکومت جوړولی شي. بل هغه ډي جي آی ایس آی سره او آرمي چیف سره میټینګ کې هم دوی ورته دا مشوره ورکړې چې ته دا حکومت ختم کړه او بل الیکشن وکړه، تا سره خلک ولاړ دي خو مضبوط هم وي او چې څه فیصله کې بیا کولی شي. عمران خان غواړي چې صدارتي نظام راشي خو په داسې حکومت کې چې هغه سره ډېر سیټونه هم نشته او نه خپل ځان له خپل حکومت جوړ کړی دی، نه هغه غواړي چې بل الیکشن وشي او هغه ډېر سیټونه وګټي نو د صدارتي نظام لپاره به هم لار همواره شي. بل چې څنګه قسمه بل هغه پاس کول غواړي پاس کولی به شي او حکومت کې به د بل چا کار نه، عمران خان به آل ان ون وي او دا هر څه د غټ اکثریت باندې راتلو نه بغیر ناممکنه دي چې هغه ډېر سیټونه وګټي او بیا راشي حکومت ته او خپل حکومت ځان له جوړ کړي. هله به داسې کېږي چې هغه بیا پاکستان کې څه هم کول غواړي نو هغه به کولی شي او څوک به ترې وروسته کېدی یا دغه کېدی نشي، څوک به عدم اعتماد تحریک نشي راوستی ځکه چې هغه سره به ټول 172 سیټونه وي چې ټول هغه سره وي نو څوک به هم داسې دغه نشي کولی. اپوزیشن به کمزوري وي، نه به د هغه په حکومت کې څه کار ساتلی شي، نه به د هغه څه بل رکاولی شي، نه به هغه د څه شیز نه منع کولی شي ځکه چې عمران خان او آرمي چیف هم عمران خان سره دی خو هغوی څه هم نشي کولی اوس ځکه چې د ده ځان له حکومت خو نه دی، نور کسان دي ورسره نو اوس دوی غواړي چې ځان له خپل حکومت راغلي. دا د نن وخت صورتحال تر اوسه پورې اوس دې نه پس ګورو چې څه کېږي.